بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ د دې نه په ځبه تاسو سره څه خبرې کوم. دا را سره واورئ چې کله مریم نواز میډم سټیج ته راځي نو د دې خلکو نه هم چې کوم دی طرف خطا کړی وي، د دې خلکو نه چې کوم دی بیا ورسره چې کوم دی په ځان نه پوهېږي چې مونږ کوم الفاظ استعمالو او مریم نواز ته کوم لقب ورکو. زه دا ووایم چې مولانا مریم نواز نو تاسو چې کوم دی بده مه ګڼئ. راځئ دا ناره د دیو اورو چې دیو په سټیج باندې بیا په ځان نه پوهېږي. ښه طرف ته خطا دی جی، طرف ته خطا دی مولانا مریم نواز صاحبہ. عزتمندو تاسو دا ویډیو کتله د پی ټی آی سره تعلق لرونکي سلمان وفا چې هغه په دې ویډیو کې ډېر دروغ ویلي، ځان یې ګناهګار کړی دی. زه د هغې حقیقت ته اوس راځم. د چې کوم ویډیو کړې ده نو د اعتراض کړی دی په مولانا راشد محمود سمرو باندې. وای دا خلک چې کله مریم نواز وویني د دوی نه وار تار خطا شي او تر دې چې هغې له دعوت ورکړی دی نو هغې هم غلط ورکړی دی. وای مولانا مریم نواز صاحب یې ورته ویلي ده. حالانکه تاسو اوس د دې اصل ویډیو ګورئ چې آیا مولانا راشد محمود سمرو سے مریم نواز له په دغه الفاظو باندې دعوت ورکړی دی او کنه الفاظ داسې نه دي، الفاظ صحیح دي او بدل دي، خو دې خلکو به دې کې ایډیټینګ کړی دی، دروغ یې ویلي او ځان یې ګناهګار کړی دی. نو اوس تاسو هغه اصل الفاظ وګورئ. تشریف لا رہے ہیں، آئیے اس کو بند کریں، ذرا بند کریں، اس کو بند کریں. قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب مولانا فضل الرحمان اور قائد مسلم لیگ محترمہ مریم نواز صاحبہ. تاسو هغه اصل الفاظ وکتله چې په دې کې هغه مولانا فضل الرحمان صاحب ویلي دی، هغه په دې کې مولانا مریم نواز صاحب نه دی ویلي، بلکې هغې له چې کوم دعوت ورکړی دی نو هغه بالکل صحیح دی، په هغې کې شک شبه نشته دی. خو دا خلک دوی همیشه دپاره د علماو سره دشمني کړله، د علماو د ګیرو سره دشمني کړله، د پړکو جوماتونو سره کړله. مونږ چې دا چغې وهو دیلې وهو چې دیو به کله د یو عالم ویډیو روالي پیک به کی، کله به تصویران روالي په هغې کې به چې کوم دی ایډیټینګ وکړي، کله به ولله چې کوم دی بیان ګډوډ کړي، کله به ولله شکلونه ګډوډ کړي او بیا دلته په رڼا ورځ باندې دومره دروغ وایي چې دلته دی ویلي چې مولانا مریم نواز صاحب حالانکه په دې الفاظو باندې مولانا راشد محمود سمرو صاحب هغه دعوت نه دی ورکړی. نو تاسو حقیقت وکتلو چې حقیقت ویډیو به دې کې زما ده او که د سلمان وفا ده. نو زه سلمان وفا ورته وایم که ستا په دې ویډیو کې حقیقت نه وي او تا دروغ ویلي وي، دغه کې ایډیټینګ شوی وي، هغه ځان له خبره ده، که هغه تا قصدن دا کار کړی وي یا تا ته چا یو غلط خبر درکړی وي او تا په هغې باندې ویډیو جوړه کړې وي، خو اول چې کوم دی سوچ کوه، اول ځان د حقیقت نه خبروه، وروسته بیا په یو څیز باندې ویډیو جوړوه. خو ستاسو د علماو سره نفرت او دشمني دومره ده چې تاسو بس چې څه واورئ ډایرکټ د علماو خلاف شروع شئ، ځکه چې تاسو ته خو یو موقع میلاو شو که نه، ځان نه خبروئ چې دا حقیقت دی که نه دی. نو بهرحال زما تا ته درخواست دا دی چې ستا دا خبره دروغ ده، دا پیک ده، په دې کې حقیقت نشته دی، په دغه دروغو به دې ځان ګناهګار کړی وي او ډېر خلک به دې په غلط فهمۍ کې اچولي وي. زه تا ته دغه ویم چې دغه د دروغو ویډیو دې ډیلیټ کا او معافي د الله پاک نه وغواړه او دا اقرار وکړه چې او ما غلطي کړې ده، ما له داسې کول نه پکار. نو الله رب عزت دې د علماو قدر زموږ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.